نن هغه خلک راپاسي وایي موږ جلسه کوو د ملکنډ د حقوقو چې د حقوقو د اواز ټیم و. په هغه ټیم کې خو مفتي فضلي غفور یوازې ولاړ و، ته مرستې ته نه وې تیار. چغې ته دوالې وې چې دا د ملکنډ خبره ده، دا زموږ د غریب عوام خبره ده. اسمبلی کې صوبایي اسمبلی کې چې کله قرارداد راغی د ملکنډ ډیویژن نه دنیا شي ایم پی ګانو، په هغې کې د جمعیت علما اسلام دا فقیر مفتي فضلي غفور د بونیر نماینده و. په تمام ملکنډ ډیویژن کې دا یو هلک پاڅېدلی و، وی چې د ملکنډ ډیویژن حقوق مه غصب کوئ، قلار شئ، پاټه مه مرجر کوئ، دا ځان له صوبه جوړه کوئ. جمعیت علما اسلام یو واضح موقف و. سبا خلک لګیا دی په مختلفو نومونو باندې دوکې ورکوي. د ملکنډ د حقوقو خبره چې کله راغلې وه، خلک په دې ټایم کې د دې ملکنډ ډیویژن نور خلک مو د مختلفو پارټو د پی ټي آی مو د جماعت اسلامي مو دغه خلک راپاڅېدلی و او دوی د هغې قرارداد په حق کې ووټ ورکړی و. وی پاټه کې دي د ملکنډ کوم حقوق چې دي دا دې ختم کړی شي، د ملکنډ هغه حیثیت ختم کړی شوی. نن هغه خلک راپاسي وایي موږ جلسه کوو د ملکنډ د حقوقو چې د حقوقو د اواز ټیم و. په هغه ټیم کې خو مفتي فضلي غفور یوازې ولاړ و، ته مرستې ته نه وې تیار. چغې ته دوالې وې چې دا د ملکنډ خبره ده، دا زموږ د غریب عوام خبره ده. نن ورځې پورې زما خلکو ته روډ نشته، بجلي نشته، د والي سوات پولونه، د والي سوات سکولونه او هسپتالونه دي. ړمبې په دغې باندې خبره وکړئ، خو نه تاسو د اقتدار د وزارت په خوشحالۍ کې وایي دا خبرې د نن یېرې وي. نن تاسو اواز کوئ، خو الحمدلله نن د بونیر د ملکنډ ډیویژن هر سړی په دې خبره باندې پوه دی چې حقه خبره صدا ده. زه تاسو ته بیا وایم چې د پروپیګنډو نه واوړئ، په دې څه نه کېږي چې ته د مفتي صاحب د مفکر صاحب پوره تقریر هغه واقعه بیان کړي، ته هغه کټ کړي، یو منټ یو نیم منټ کلیپ ته سوشل میډیا ته مخکې کړي، وایي مفتي صاحب او مولوي صاحب دا خبره کوي غلطه کړې ده. هغه پوره قصه ته نه ښایي چې دا په کم بیس دا خبره ده کړې ده. زه خپل د سوشل میډیا رونو ته دلته وایم چې دې خلکو ته د ننه پورې تاسو څنګه جواب ورکړی دی. دقسې تکړه او چمتو اوسئ، انشاءالله دوی به په هر معاش باندې ماته خوري.